بشوق سروي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيد الأنام ويا سيدي. فإجازة زمون ډیر ګران قدردان صدر محفل هذا وصدر تنظیم سالکان اهل سنة والجماعة چمکنی شریف جناب پیر طریقت الفقیر ناصر اقبال نوری سیفی سے مبارک او بالخصوص دغه محفل ناظم اعلی زمون ډیر ګران قدردان برادر محترم جناب حضرت العلامہ و مولانا عبدالحلیم کریمی امینی سے محترم او دیگر علماء نرفانان مشران کشران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و حضراتو، چونکہ ربیع الاول شریف مناسبت لرون کی محافل شروع شو اور الحمدللہ دانن تنظیم سالکان اہل سنة والجماعة چمکنی شریف سلورم نمبر محفل لے اجزانو کلم چی در ربیع الاول مبارک میاں شروع شی او دغه محافل شروع شي نو په دغه محافلو کې چې کله مقررین حضرات راشي نو د هغې بل کار نه وي، صرف دغه مقصد غرض له راغلی وي چې د خپل کریم او مهربان آقا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت مبارک او د صورت مبارک نه سناسه حصی مونږ تاسو ته بیان کی. خو تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ، نن سلورم پروګرام دی او تقریبا په زمونږ په دې سوګنو کلي کې زمونږ د تنظیم سالکان اهل سنة والجماعة چمکنی شریف چې کوم ترتیب د محافل دی نو دې کې څلوېښت محافل او پروګرامونه دي. خو تاسو دغه څلوېښت پروګرامونو کې شرکت وکئ او تاسو وګورئ دې ته به مختلف علما راځي او د هغې په بل کار نه وي، صرف او صرف د امام الانبیاء تعریفات او صفتونه به بیانوي. خو که موږ تاسو وګورو نو هر عالم انداز د بیانولو او د رسول الله مبارک کوم شان چې دی هغه به تاسو ته جدا جدا بیانوي. داسې به نه وي چې بېګا کم مولانا سے محترم راغیو او هغه د رسول الله مبارک کوم صفت بیان کو نو هغه به جوړې نن زه بیانوم، سبا چې کوم علامه صاحب راځي هغه تعریف په هغه هم بیانوي. نه الہ العالمین رسول الله مبارک ته داسې صفات ورکړي دي، داسې کمالات ورکړي دي، هر عالم راشي ځان ستړی کي، خپله خواري وکړي، خپله جذبه چې دی ښکاره کړي، مګر د امام الانبیاء دومره کمالات دي چې کوم یې هم درته بیانوي نو جدا جدا به درته بیانوي، ځکه زیات دي. یو انسان خوبیانې وي نو څلور به وي، پنځه به وي، لس به وي، نو زه چې ما سره چې کښېنې زه به هم درته یم دې فلانکي کې دغه خوبي ده، او چې بل سره کښېنې هغه به هم درته وایي. خو د امام الانبیاء دومره خوبیانې دي، دومره کمالات دي چې هر عالم سره کښېنې په جدا شان به درته د رسول الله مبارک شان مبارک به درته جدا جدا انداز کې بیانوي. معززو سامعین و حضراتو، د رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت مبارک نه د هغې مبارک و د کمالاتو نه یو کمال ستاسو وړاندې به نن بیانوم. الہ العالمین زمونږ ستاسو پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ډېر کمالات ورکړي، بې بها بې شمېره کمالات زمونږ ستاسو رسول الله مبارک ته میلوي. که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک اخلاق کو ته انسان لاړ شي نه شپې ورځې به پکې تېرې شي، خو د امام الانبیاء صرف هغه یو اخلاق په ختم نشي.
ماشومانو سره جدا شان، بیبیانو سره جدا شان، بوډاګانو سره جدا شان، ځوانانو سره جدا شان، په هر طرف ته چې د امام الانبیا اخلاق وګوري د ټولو سره داسې اخلاق چې د هغې مثل او نظیر بیخي نه ملاوي. او بل کمال الہ العالمین رسول الله مبارک ته بلا شی بے بها معجزات ورکړي. رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، اور مونگا پا تحقیق سر موسیٰ علیہ السلام مبارک تا 9 معجزے ورکڑی دی. رب کریم چکلا دا موسیٰ علیہ السلام مبارک دا معجزاتو بیان کئی. رب کریم فرمائی ما موسیٰ علیہ السلام تا 9 معجزے ورکڑی دی، خدا امام الانبیاء معجزے تم رڈیری دی چی الہ العالمین دا حقی تذکرم ندکر. لکه شمار با منگو تاسو با بیا شمار کو نو دا 9 معجزے خود زمون پا ذہن کے ذر راگے، خدا امام الانبیاء چو سمرا معجزے دی نو آغا بیا شمار نبہر دی. عزیزان محترمو، الہ العالمین چی خپل خوگ و بندگانو انبیاء کرامو تا سمرا معجزات ورکڑی دی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، چا سمرا انبیاء کرام دی اور الہ العالمین حقیقتا معجزات ورکڑی دی. زما استا خوب پیغمبر امام الانبیاء تا الہ العالمین دا حقیق پا مثل بانے یا دا حقیق بہتر معجزی چلی ورکڑی دی. رب کریم فرمائی ما موسیٰ علیہ السلام تا 9 معجزے ورکڑی وی اخکارا معجزے. موسیٰ علیہ السلام یا معجزہ لی رضیات معروف و مشہور ہے. احاغ صدا احاغ دا چکل فرعون سر مقابلہ راغا. فرعون مختلف قسم جادوگران را یوزین کل اور امام موسیٰ علیہ السلام سرا ورل مقابلہ کئی چی دا جادوگر دے اور زب اعلی جادوگران راولم نو موسیٰ علیہ السلام با دا غزے کے پڑ راش چکلا احاق جادوگران راغل احاقی خپل پڑی اور اسی لوڑا کی دا حقین ماران جوڑ شو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا رب کریم دا کمال ورکو. موسیٰ علیہ السلام خپلا عصا مبارک چی دا حقا لوڑا کا دا حقین یو غٹا اجدہا جوڑا شوا اور حقا اجدہا راغا اور دا دی طولو جادوگران و حقا مارانی چی دیر لوڑا تیر کر. مفسرین لکنی دی علماء وی پا فرعون بانے دمر یر راغا چکل دغا اجدہا سی کا چی وی دنا پا پرتوک کی و دسمات نسوزلی وطے دمر یر پی راغا. اور قربان زمان استاد امام الانبیاء نشو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تمہیں ہم ربی کریم دا سے موجزہ ورکڑے دا. ابو جہل لعین یوزلی دا مکی مکرمی مشرکان را یوزی کر ویزب الارشم اور پر رسول اللہ مبارک بانے بیو غٹ کانے دے نعوذ باللہ حغوہ پیرا لڑکم اور رسول اللہ مبارک پر معاذ اللہ دا غیلان دے چی خونش. ابو جہل لعین پدغ ارادہ باندے راہو. امام الانبیاء تشریف فرما دے ابو جہل لعین راغو چی زبا پر رسول اللہ مبارک بانے کانے را لڑکم خوچی کل ابو جہل لعین راغو رسول اللہ مبارک پخپل سنکی موسیٰ علیہ السلام عصوارا واقستلا اور لڑے کل دا حقین اجدہا جوڑا شوا. خدا امام الانبیاء شانتا گو رئی امام الانبیاء پا زیبان دے ناستے نس اولی نس وی اور امام الانبیاء تشریف فرما دے خوچی کل ابو جہل لعین راغو اور وی قتل دا امام الانبیاء خی طرف تا اور گس طرف تا غٹی غٹی اجدہاگان والاری دی. کلچی ابو جہل لعین حقا اجدہاگان سی کی پا منڈ بانے واپس شو منڈی وحلی ملگری ورطوئی دی خوارشا سچل لے تو پا امام الانبیاء پس تلیوی ولی را منڈی وحی وی تاسو تسپتا غس رکھو غٹی غٹی اجدہاگان والاری دی. نو رسول اللہ مبارک نو پا خلص ویلی دی نی پلاس ویلی دی اور الہ العالمین پر پل اجدہا گانے پیدا. موسیٰ علیہ السلام مبارک تا الہ العالمین دا معجزہ ورکڑے. موسیٰ علیہ السلام تا رب کریم یو بل معروف و مشہور معجزہ منگو تاسو قرآن مجید کے بار بار ہوئی. چکل دا فرعون قوم پا موسیٰ علیہ السلام پسیش موسیٰ علیہ السلام مبارک پل عرصہ مبارکہ
هغه سیند لرا لوړه کا په هغه کې لار جوړ شو موسی علیه السلام په کې تیر وته د هغه قومیان په کې تیر وتل خو چې کله ورپسې فرعون لاړو فرعون په کې غرق شو دا د موسی علیه السلام مبارک معجزه ناشي زمونږ استاد امام الانبیاء شیخ محدث دهلوی رحمت الله علیه په مدارج النبوت کې د دې په ضمن کې د رسول الله مبارک معجزه بیان کړې و امام الانبیاء رب کریم د دین بهترینه داسې معجزه وا خو د دین بهترینه معجزه ورته الٰه ورکړې ده هغه څنګه معجزه ده کله چې رسول الله مبارک معراج لذي د الٰه العالمین ملاقات لذي موږ تاسو د علماونو بار بار اوریدل دي دغه عرش د الٰه العالمین چې دی دا د ابو د پاسه دی د ځمکې نه بره او د اسمان نه لاندې یو غټ سمندر دی د ابو چې په هغه کې تیرېدل ناممکن دي خو الٰه العالمین رسول الله مبارک ته دغه کمال ورکړو چې رسول الله مبارک په دغه سمندر کې هم داسې بر د الٰه العالمین ملاقات د الٰه ملاقات لا همداسې پکې تیرو موسی علیه السلام مبارک ته رب کریم یو بله معجزه ورکړه قرآن مجید کې د هغې تذکره او ذکر دی کله چې موسی علیه السلام مبارک د خپل قومیانو سره په هغه وادي کې ګیر شو چې د فرعون نه لاړل بره بلې غاړې ته واوړېدل خپل قومیان ورسره دي قومیان ورته وایي چې قربان د اوبو ضرورت دی اوبه نشته دی رب کریم فرمایي فقل نضرب بعصاک الحجر مونږ موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ای موسی په دې خپله عصا باندې دغه کاڼی ووهه فانفجرت منه 12 عینا رب کریم فرمایي چې موسی علیه السلام هغه کاڼی له خپله عصا را لوړه کړه د هغې نه 12 چینې جاري شو دا د موسی علیه السلام مبارک معجزه ده چې کله ترې خپل امتیان اوبه غواړي اوبه نشته دی موسی علیه السلام عصا را لوړه کړه د هغې نه اوبه شروع شو راشي زمونږ استاد امام الانبیاء وګوره محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي و الٰه العالمین زمونږ استاد محبوب لا د دې نه اوچته مرتبه او اوچته معجزه ورکړې هغه کومه معجزه ده امام الانبیاء د خپلو صحابه کرامو سره یو غزوی لتلی دی واپس را روان دی محبوب علیه السلام مبارک په د اوس ټیم براغو صحابه کرامو ته به ویلي تاسو خپلې کډې واچوئ اوښان ودروئ دلته به دمه وکړو مونځ به وکړو روټۍ به وخورو د هغې نه بعد به چې دی بیا سفر جاري کوو محبوب مې فرمایي دلته پړاو واچوئ صحابه کرامو خپل سامانونه راکوز کړ محبوب مې ورته وفرمایل د مونځ دپاره تیاری وکړئ او دسونه برابر کړئ سفر نه ستړي دي پړی واچولو صحابه کرام راغل عرض کړي یا رسول الله اوبه نشته د الله محبوبه اوبه نشته او دسونه په څه باندې وکړو د الله محبوبه د څښلو اوبه هم نشته صحابه کرامو ته تنده رسېدلې ده کوم څاروو باندې سفر کړی دي هغې ته تنده رسېدلې ده اوبه نشته دی دومره اوبه نشته دی چې مونږ وڅښو نو اودسونه به په څه باندې کوو محبوب مې ورته فرمایي وایي تاسو وګرځئ لږې غوندې اوبه پیدا کړئ لږې غوندې اوبه پیدا کړئ که چا سره پیدا شو نو مال یې وروړئ د مشرانو ته پته ده پخوا به مشکونه وو په هغې کې به یې اوبه اچولې که څوک به په سفر هم تلو نو مشک کې به اوبه وي په سورلۍ باندې به پرتې وي نو هغه به نه تویېدې نه به څه نقصان کېدلو ټول مشکونه یې لټ پلټ کړل چا سره اوبه نشته دی په دې کې یو صحابي مبارک ویلې ما سره لږې غوندې اوبه دي امام الانبیاء ورته وایي دغه اوبه ماله راوړئ محبوب علیه السلام مبارک لمې اوبه راوړې رسول الله مبارک څه کوي محبوب مې خپل د برکت نه ډک لاس مبارک راواخیستلو او په دغه لوښي کې ږدي د محبوب د لاس برکت دی د محبوب علیه السلام مبارک د دغه دوه ګوتو ترمنځ یو چینه شروع شوه هغه لږې اوبه وي هغه زیاتېږي صحابه کرام راځي خپل مشکونه ترې ډکوي خپل لوښي ترې ډکوي خپل څاروو ته اوبه ورکوي په خپله اوبه څکي ټول صحابه کرام پې اودسونه کوي امام الانبیاء لاس په لوښي کې پروت دی تر هغې پورې اوبه زیاتېږي اوبه ختمېږي نه تر څو پورې چې د امام الانبیاء لاس مبارک په لوښي کې پروت دی ساری سے راش صحابه کرام اوبه څکوي
لوښي ډک شو مشکونه ډک شو یو صحابي مبارک راغو قربان بس دی نور د اوبو ضرورت نشته قربان د اوبو ضرورت نشته لوښي هم ډک شو مونږ اوبه مو څښلې اودسونه مو شو څاروي هم سیراب شو یا رسول الله بس دی د نور اوبو ضرورت نشته مبارک خپل لاس مبارک راوچت ګوره ډېره هسې بدبخته پکې وي وایي هغه زما ستا غوندې بشر دا جګ دی ماشوم سره دی په دې کې زه لاس وامه ولو کان علماو ته خلک ډېر په ښه نظر باندې ګوري وایي دا ډېر پاک خلک دي خو زه پکې دا لاس وامه نو دا ټول خلک به وایي دا څه خاچن مولا راغلی اوبې ټولې ګندګي او که زه پکې لاس وام نو دا شته اوبه هم خلک تویږي او د امام الانبیا شان ته ګوره مبارک پکې لاس ایږدي د لاس مبارک داسې برکت دی اوبو کې برکت راځي اوبه زیاتېږي صحابه کرام یې ډېرې ډېرې څښي دی کې د رسول الله مبارک لاس مبارک نو چې څوک درته وایي زما ستا غوندې بشر وایي ښځه راشه زه دې لوښي کې لاس وام او دا بیا توس که بیا بیوس د امام الانبیا د خولې مبارکې لاړې مبارکې ماشومان له د برکت د پاره چا کړه چې ماشوم شو امام الانبیا پسې به زر زر بوتلو قربان بیله تاسو خپل جوټه مبارک ورکړي عبد الله بن زبیر صاحب چې کله پیدا شو د مبارک فرمایي چې زه پیدا شم زه مور بیبي واخیستم او امام الانبیا ته بوتلم چې قربان دلغه خپل ګوټي ورکړي محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په کجوره واخیستله او په خوله کې به داسې میده میده بیکا او هغه لاړو مبارک سره به هغه رويستل او ماشوم له په خوله کې ورکړه اوس علماء کتابونه کې لیکلي دي و چې کله درکره معصوم پیدا شي یو نیک صالح انسان به وګوري او هغه له به بوزي او کجوره به د ځان سره یوسي او ورته به چې زما د ماشوم لا د برکت د پاره د بوټي ورکړه عبد الله سے فرمای زما ګیره ته چې اول سیستلې دې د مور د پړنم اول وای هغه د رسول الله مبارک لاړې مبارک سبحان الله رسول الله مبارک لاړې مبارک ته دې فخر په محسوسای محبوب په اولو کې خپل لاړې مبارک یې چي اولو روټۍ نه ختميږي محبوب په ترکارۍ کې خپل لاړې مبارک یې اچي ترکاری نه ختميږي د زرو نه زیات کسان یو چیلې بچي حلال شوی دی او د زرو نه زیات کسان هغه ترکاری خوري او هغه ختميږي نه نعره تکبیر نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت شان سخن لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک امام الانبیاء ته ربی کریم ډېر لوی شان ورکړي موسی علیه السلام نه بلګ مخکې لاړ شو حضرت عیسی علیه السلام ته به راشو دکې به داسې کسان ناست وي هغوی وایي استاد چې خدا ویلي مولانا صاحب چې زه به ټولو انبیا کرام تاسو ته دا حکم چې کوم معجزات هغې ته ورکړي وو ده خو صرف موسی علیه السلام یاد نو موسی علیه السلام نه بلګ مخکې لاړ شو حضرت عیسی علیه السلام ته د عیسی علیه السلام یو معجزه ډېره زیاته معروف او مشهوره ده یو دا چې عیسی علیه السلام مړي ژوندي کول د الله جل شانه په حکم سره او بل دا چې عیسی علیه السلام مبارک ته به څومره بیماران راوستل که په سترګو باندې به ړانده او داسې ړانده به و چې مرزاده ړانده به پیدا شوي وو د مور د ګیډې نه به ړانده پیدا شوي وو د مور د ګیډې نه به ګوډیان او شلیان پیدا شوي وو او عیسی علیه السلام ته به بوتلو او هغه مبارک به خپل لاس مبارک راخلو الهه به ورته شفا ورکړه برس هغه برګې مرض به چا باندې به لګېدلی و عیسی علیه السلام نه به لاړو هغه مبارک به خپل لاس مبارک راخلو ربي کریم به ورته شفا ورکړه راشي زمونږ استاسو امام الانبیاء حضرت معاذ بن عفرا نوم اورېدلی دی دا هغه معصومانانو معاذ او معاوض رضی الله تعالی عنهما ابن عفرا چې د عفرا بیبي بچي د معاذ ابن عفرا د یو بیبي وه په هغې باندې چې دی نو د برګي مرض و عیسی علیه السلام ته چې به د برګي مرض والا بوتله شو هغه مبارک په خپل لاس مبارک راغ
خوراشي زما امام الانبیاء ته وګورئ محبوب مې څومره پردهدار دی محبوب مې څومره تقوادار دی دی مبارک ورته خپله بیبي بوځي قربان زما د بیبي په مخ باندې برګې مرض دی محبوب مې زنانه له خپل لاس نوړي امام الانبیاء یو لخته راماتی او هغه لخته په لاس مبارک کې نیولې ده او د دغه بیبي مبارک په مخ باندې چراغ کا لخته د دې مخ سره جنګېدلې ده یو طرف ته او بل طرف ته د امام الانبیاء لاس سره لګېدلې ده د امام الانبیاء د لاس دومره برکت دی چې لختې سره لګېدلی دی مخ سره نه دی لګېدلی او اله العالمین ورته هغه ټیم شفا ورکړه عیسی علیه السلام به ورته لاس راکړو محبوب مې لاس هم نه ورنږدې کړ عیسی علیه السلام مبارک معروفه مشهوره معجزه یو دا وه چې هغه مبارک په قبر ته ودرېد ورته ویل قم باذن الله د الله په حکم سره ودرېږه هغه مړی به که د ولو کاله د زرو کاله به زوړو هغه به پاڅېد ودرېدو عیسی علیه السلام سره به یې خبرې وکړي یو شخص په مدینه منوره کې رسول الله مبارک ته وایي ایمان در باندې راوړم خو یو شرط مې دی شرط مې دا دی زما لور مړه شوې ده او که ته چېرته زما لور قبر ته ودرېدې او زما دغه لور ستا په وینا باندې را ژوندۍ شوه او را پاڅېدله خو ایمان در باندې راوړم کنې ایمان در باندې نه راوړم امام الانبیاء ورته راځه چې ځو ورته پهلوان وایي راځه چې ځو مبارک ورسره روان شو قبر ته ودرېدو ای فلاني د فلاني لورې راپاسه د الله جل شانه په حکم سره هغه جنۍ په هغه ټیم کې د خپل قبر نه راپاڅېده او ورته وایي لبیک وسعدیک یا رسول الله محبوب مې مړی را ژوندي کړي دا خو انسانو البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي وی رسول الله مبارک یو کارت غزوی لروان کافرانو سره جنگ او غزوه امام الانبیاء روان دي په خوا به سفرونه خلکو اکثر په اسونو باندې په اوخانو باندې او په خرونو باندې وکول مشرانو ته پته موټرسایکل یې موټرې خو نه غټه محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک روان دي صحابه کرام ورسره په لاره کې پړاو واچولو یو صحابي ولراغو قربان زه په خر باندې راغلم یا رسول الله په خر باندې راغلم تاسو سره غزوی له جهاد نه روانم خو یا رسول الله هغه خر مې دلته مړ شو اوس به زه سفر څنګه کوم د ورځو د میاشتو سفرونه به امام الانبیاء ورته وایي خستا خر مړ شوی دی ته پیدل مزل نشي کولی محبوب مې لاس پورته کوي یا اله العالمین زما د دې صحابي خر مړ شوی دی دی به اوس سفر پس باندې کوي اله دلته دغه ځناور واپس را ژوندی کړي محبوب مې لاس پورته کو په مخ باندې لاس راخ کو صحابي مبارک فرمای زما خر په هغه ټیم باندې را ژوندی شو او داسې ساه پکې راغله چې زه پې کېناستم د اوښانو نه به مخکې روان رسول الله مبارک انسانان خو پرېږدي رسول الله مبارک خو ځناور هم ژوندي کړي محبوب مې ځناور هم ژوندي کړي دا د رسول الله مبارک کمال جل جلاله نو عیسی علیه السلام ته رب کریم دا کمال ورکړو که چېرته ګوټ شلم ولا راوستلی شو او هغه مبارک به خپل د برکت نه ډک لاس راخ کو رب کریم به ورته شفا ورکړه زما ستا امام الانبیاء ته رب کریم دغه معجزه ورکړې ده عبدالله بن عتیق رضی الله عنه مبارک دې د ابو رافع پسې ځي دا یو بدبخت او د رسول الله مبارک ګستاخیانه به کولې لاړو ابو رافع مردار کو شپه ده چې کله عبدالله سے واپس راوځي د ده چې کومه کمره وه هغه په بالخانه کې وه دویم چت کې وه اوچت یې ځان له کمره جوړه کړې وه چې دی مبارک راوتلو شپه وه خیال یې نو د دروازې په ځای په کړکۍ باندې راووتو ځکه یا په دروازه کې رڼا ښکاري یا په کړکۍ کې ښکاري مبارک چې لاندې خپه ولګوله خپې ونه لګېدله لاندې را پرېوتو
عبدالله سے خپه مبارکه چې دی هغه ماته شو زه یې پټکې کوز کړو خپې ماته ده د خپې درد څومره درد وي هډوکې چې د انسان مات شي او هغه پټکې چې دی هغې د خپې نه تو کړو او ډېر په تکلیف باندې مدینې منورې ته راغو رسول الله مبارک دربار کې حاضر شو یا رسول الله کوم کار پسې چې لېږلی هغه کار مې تمام کو ابو رافع مې مردار کو خو یا رسول الله دغه خپه مې چې دی شپه وقفې نه شم راپرېوتم خپه مې ماته شوې ده او ډېر تکلیف دی راته امام الانبیا ورته ښه تکلیف دی درته دا پټکې ته نه پرانیزه دغه کپړه ته نه لرې که امام الانبیا مې د عبدالله صاحب په خپه باندې خپل د برکت د شفا نه ډک لاس راخ کو مبارک فرمای چې څنګه رسول الله مبارک لاس مبارک راخ کو په هغه ټیم باندې مې د خپې درد لاړو ختم شو او صرف درد ختم نه شو عبدالله صاحب فرمای خپه مې ټیک ټاک شو او داسې هم ټیک ټاک نه شو زما یو 3 کاله مخکې چې یا لاس دلته لږ کرک شوی هغه اوس هم خوږېږي اکثر له جمع راشي ټولو ته پته ده چې کوم دی مبارک فرمایي وایي زما خپه چې کله ټیک شوه ټول عمر کې زما دې خپې ګورې بیا چېرته درد هم نه دی کړی داسې ټیک شوی هم نه ده چې بس عارضي ټیک شوه نه داسې ټیک شوه چې په ټول عمر کې چې دی زما خپه کې بیا درد ماته نه دی محسوس شوی د امام الانبیا دا لاس مبارک نه قربان عیسی علیه السلام مبارک به درود په سترګو باندې لاس راکړو رب کریم به ورته سترګې بینا کړي نظر به واپس راغو زما امام الانبیا له یو صحابي راځي یا رسول الله د سترګو نظر مې نشته قربان دعا راته وکړه چې اله العالمین راله شفا راکړي اله راته سترګې راکړي محبوب مې ورته فرمایي لاړ شه 2 رکعاته نفل وکړه او دعا ورته ښایي چې هغه دعا داسې الفاظ دي چې په ما باندې د رسول الله مبارک باندې وسیله نیسي او دعا کوي 2 رکعاته نفل کوي او دعا کوي او چې کله په مخ باندې لاس راکاږي د مبارک فرمایي رب کریم مې سترګې ما هغه ټیم ټیک ټاک کړي نعره تکبیر نو زما استاد محبوب علیه السلام مبارک ته رب کریم دومره کمال ورکړی دی چې لاس مبارک هم نه راکاږي صرف ورته زما وسیلې سره دغه دعا وغواړه او دغه 2 رکعته نفل وکړه رب کریم وله شفا ورکړه معزز سامعین او حضراتو د رسول الله مبارک کمالات دومره زیات دي چې صرف د یو لاس مبارک کرامت پسې انسان لاړ شي معجزې پسې لاړ شي نو شپې ورځې پې ختمیږي د محبوب علیه السلام مبارک دغه تعریف او صفتونه څوک هم نشي مکملولی رب کریم دې زموږ او ستاسو د خپل کریم آقا مهربان آقا سره دغه عشق او محبت نور هم سیوا کړي عزیزانو هر محفل کې حاضري کوئ دلته ناسته دغه اورېدل ویل دا ابس نه ځي زه بار د هغه شاعر شعر په هر میلاد کې اکثر له بیانوم چې هغه وایي जिस महफिल में ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है वहाँ पर सांस लेना भी सवाब होता है دا صرف ساګانې چې خپلو دا په ثواب کې حسابېږي رب کریم دې موږ ورته له توفیق راکړي چې دغه مبارکو محافلو کې